کی او ته احکام د اودس دا هم فرض دی پتا زده کول نو د یو فرض خود ته مرتکب شوی بل فرض ته تارک شوی تا نه د زده کړې نو د هغې به سزا تا ته ملاوي نو احکام د اودس چې دي دا هم فرض د هغې تفسیر قرآن کړی فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق مخونه وینځئ اوس مخ وینځئ نو مخ تر کومه پورې وینځه د مخ ایریا څومره ده نو زما دې توبه بعضی سړی په دې اودس ځایونو کې چې وګورئ د الله په چراده پکې شړاب بشي دې مخ ته بیا راواچي او ورسره به بیا لون لاس په سرم وهي او په دا مرۍ به هم وهي خو څه لوی په قهر اخته نو نج یو لوټه اوبه په یو لوټه اوبو باندې استنجا هم کیږي او په یو لوټه اوبو باندې اودس هم کیږي د مخ ایریا دا د تندید ټوکېدلي ویښته چې دي دې ځای سره داسې راځه د دې غوږ تر دې دې ځای ته څه وایي نو زما عزیزانو غلط منځ چې دی دا به خدای څنګه اخلي په قیامت کې او طالب په جنت درکوي څنګه به چې ستا منځ غلط دی ستا اودس غلط دی بلکې دنیا په غسل کې ګرځي دنیا په غسل کې ګرځي په غسل کې کوم څیزونه فرض دي دا خزی او نر پی پوئی ندی تاسو تجربه وکړئ زنانه چې لامبي داغه سر کې کمسۍ وي او د سر د پاسه او بواري په ځان باندې او جامې واغوندي اوس مسله څه ده مسله دا ده چې ښځه به په سر دومره وباچي چې د سر د ویښتو بیخونو ته اوبه ورسي د ویښتو دننه بیخونه لامده شي دا د پاسه په سر اوبه واچي ګیره ده مثلا یو سړی دی غټه ګیره ده او ته غسل کې نو لون لاس به په دې مخ او ګیره کې وهي چې دا د مخ سرمن دې لمده شي دا د مخ سرمن نه لمده بس اوبه په ځان واړی او په دې ګیره داسې لون لاس راکړي مسه پیو حالانکه پاغي چرته غسل نو دا ټول خلق په غسل کې ګرځي
منځونه په غسل کې کوي ځکه چې د اودس او د غسل طور او طریقه نه ورځي زده کړې نه ده تاسو د مولاتوب دنیا ته کراشه د اودس او د غسل او د منځ فرائض په دې باندې سونه کتابونه ډک سونه زب خداوند چې هر یو مولا هم په نه پوهیږي نو دیو جن عزیزانو چې څنګه منځ فرض ده داسې احکام د منځ د کول فرض نو احکام د منځ کې یو اودسم دا اودس طور و طریقه زده کول دا فرض اوس تاسو چې په اودس کې لاسونه وینځئ لاسونه د دې څنګهلی تر گیټای پورې د گیټای نه د کپاس وینځل شروع کړه دا به اسراف کې راځي خپې چې وینځئ نو د خپې تر دې خنګري پورې دا د خپې دا گیټای چې ده تر دې دې پوری وینځل چې دي دا دومره ایریا د خپې دا فرض ده کدینه پاس دی وینځل شروع کو بعضی سړی شیخ غوندي بډې وای او تر دې دې پورې خپې وینځ نو پاودس کې تر دې دې پورې چې خپې وینځي نو دا اسراف ده مخ د دې غوګونو دا نرمي چې دي ته نرمي وي ښه بوسخکای ورته نو یو نو کسوړای ورته د دې نرمو او د دې ریه ترمنځه د دې زنینا یو انچای لاندې دا ایریا د مخته دا دومره حساب وینځي دا بلمده او دومره به لمده چې یو ساس کې یا دو ساس کې وبتی پریوزي تاسو هر یو سړی چې اودس کوي د سلو اودسونو به یو سړی په اودس لګوي دا اسراف دی او کوم سړی چې اسراف کوي داغه متعلق پیغمبر فرمایلی دي صلی الله علیه وسلم چې اسراف کون کې به پالان دي تاخچه د جهنم کې پروت علماء لیکي چې تراله او جمع ولاړه ده او یو داسې سړی مخ کې ولاړ دی چې ستا په مخ کې زنا کړی دا او شراب اسکلی ستا په مخ کې او هغه په مصلی ولاړ دی او مخ کې جمع ورکي او تا ورپسې نیت اونې تړلو نو تارک الجماعت شیطان اخرس د جمع ترکون کې ګونګې شیطان هغه پسې بمنیت کړي ځان نه به خګانی ته چې هغه پسې نیت نه تاریخ ځان به داغه نه خګانی او چې ځان داغه نه خګانی نو دا غرور دی او د غرور ګناه به خدای په قیامت کې نه نو کمی صیغه د امر چې د احکام راغلي دي دا فرض دي فرض دا معنا چې د دې ترکون کې سخت مجرم دی او دینه انکار کون کې چې دی هغه کافر دی مثلا که یو سړی دا وایي چې زمونږ نه منم چې دا فرض دی زکات نه منم چې دا فرض دی حج نه منم چې دا فرض دی نو دا کافر دی اوس دولت شته او حج ته نه دی نو سخت مجرم دی
زکات پیسې شته او نه ورکوي نو سخت مجرم دی. منځ ټیک ټاک او جوړ دی او نه کوي سخت مجرم دی. لیکن دلته منځ کې د بعض ائمه اختلاف. د امام شافعی رحمت الله علیه مذهب دا دی چې بے عذرا قصدن یو سړی یو منځ قضا کی نو کافر شي. یو منځ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب دا دی چې یو منځ